اسلام انصاف زه مجبوره کړم ما مجبوروي داسې دین چې یو خوا امیرالمؤمنین بل خوا کافر په یو کټهره کې داسې دین چې د علي صاحب غوندې شخصیت هغه ته وي نه په انصاف په لاره به تاویږي هغه دین چې دې دا مولیدل دا دین انصاف یهودي سره هم کېږي بس قاضي صاحب ما ته کلمه شهادت خای په دې دین کې داخلېږه او هغه یهودي په میدان کې د عدالت په هغه کټهره کې الله پاک مسلمان کړ زغره ورکړه علي صاحب لا حضرت علي صاحب وایي بچې زغره خو واقعي زما و ماله دې راکړه مسلمان شوې دا ستا د اسلام په خوشحالۍ کې ستا شو زه وړه کور دې ته انصاف وایي نو څه انصاف کوو نن د قتل و قتال بازار گرم یو لګي بل وجني بل لګي بل وجني خوته ښکاري د دنیا مړي روزانه اخبار د مړو ډکي کور کې دننه مړي بازار کې دننه مړي یعنی ما پرون نن واورېدل چې پرون په پېښور کې چې یو سړی لګي شوی دی پلار یې وژلی دی تره یې وژلی دی او درې وروڼه هم وژلي پنځه شو او بیا ځان هم وژلی دی شپږ کسه جنازه په کور کې ووت او په پیسو په لینډ دی دا پیسه دونه خوږه شوه او چې ځان دې مړ که ګناه دې څونه وشوه خبرې رسول الله مبارک فرمایي چا چې ځان مړ که دومره ګناه وشوه که لکه چې اویا مسلمانان یې وژلي پرچه کې به پیل شي ډز ځان بولي امتحان کې به پیل شي ډز ځان بولي هلکه ولې ځان ظالمه ولې مړ کې پاس بشي که نه پیغور نه یریږي نه فرشتو سره به اوسه کې خدای سره به اوسه کې معمولي غوندې تکلیف راشي ښځې سره په جنګ شي ځان ولي ښځه خاوند سره په جنګ شي دارو خوري یا خدای پاک د څه کوئ په کوم طرف روان یئ د الله نه نه یریږي روزانه مړې من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها چې قصدن د مسلمان مړ که دوزخ د ځای د همیشه به پکې پروت دی علما لیکي چې همیشوالی خو هغه چاله دی چې کافر دی قتل باندې خو سړی کافر کېږي نه نو علما جواب کوي چې د ده پړه کې دی چې دا قتل مال حلال دی د دې سړي وجل په شریعت کې څه دي حلال دي دا مستحل د حرامو تک کافر وي دی به ټول عمر په دوزخ کې پروت دی په کوم طرف خلک روان دي دا انصاف دی انصاف یوازې بادشاه سره دی یوازې بادشاه سره نه دی انصاف یوازې وزیر سره نه دی انصاف یوازې قاضي سره نه دی انصاف هر چا سره دی چې د چا پلاس کې طاقت یې پلار سره مې انصاف شته بچو سره انصاف پکې بچی سره مې انصاف شته د بل رور سره د مور سره او د پلار سره او د ګاونډي سره به انصاف پکې ظلم به نه کې زیاتې به نه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ثلاث درې څیزونه دي من جمعهن چا چې دا جمع کړل په دا خپل زړه کې په دا خپل قالب په دا خپل وجود کې فقط جمع الایمان ایمان یې جمع کړ د احد په غزا کې یو خوا سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دی سعد ابن ابي وقاص پیژنې هغه صحابي دی چې اول من رما بسهم فی سبیل الله د الله په لار کې لومبې غشې دی ویشتلې سعد ابن ابي وقاص هغه صحابي دی چې حضور پاک ورته دعا کړې ده او پیغمبر مبارک ورته سوی ارمی یا سعد فداک ابي و امي سعد اوله زما مور و پلار در باندې قربان دوه صحابو ته حضور پاک دا لفظ ویلی دی یو حضرت زبیر ته یو دته پیغمبر مبارک ته مور او پلار قربانای لوی خبره ده پیغمبر مبارک ته مور او پلار قربانای دومره محبت او سوی اللهم سدد سهمه واجب دعوته خدای د غش په هدف
په ټاکې ټیک ولګې او خدای دعا ولا قبوله کړي. دی صحابي بل خو ورور دی عتبه ابن ابي وقاص کافر دی. د پیغمبر په خوا کې دی رور کافر دی کافر او رور سم کافر دی. رور هغه کافر چې د پیغمبر د سر دشمن رور په میدان جنگ کې حضور پاک پسې ګرځي چې کوم ځای به ګیر کم. رور هغه دی چې په پیغمبر علیه السلام یې ولیده نو کاڼي باندې حضور پاک وویشته او د پیغمبر مبارک دقه لاندې شونډه او ښي طرف ته غاښ ولګېد او مات شو. د پیغمبر غاښ مبارک چې مات شوی دی او شونډه یې شلیدلې ده دا د سعد د رور د عتبه ابن ابي وقاص په غوزار شوی دی. رور یې کم دی بل او دی څنګه دی د حضور پاک ته وایي الله رسوله ګورې ما نه شاته ودرېږه زه غشي ولم په کافر هغوی په ما غشي رولي ونه لګې ګورې شاته ودرېږه. رور د پیغمبر حفاظت کوونکی دی او دی عتبه څه شی دی د پیغمبر د سر دشمن. انصاف دا دی. سعد ابن ابي وقاص چې زما رور راغی او په حضور پاک یې غزار وکړه او د هغه شونډه ولګېده وشلېده او غاښ مبارک مات شو. بس مې چې اوس به دا رور د کم ځای ګیروم مخکې خو هم دشمني وه اوس به کم ځای ګیروم. وایي په ټول جنګ کې دې رور پسې ګرځېدم ټوله کوڅه په کوڅه لې په لې ورپسې وګرځېدم چې یا خدای زما د رور زما د تورې لاس راولې یا خدای ته راولې چې د پیغمبر بدل ته والم چې دا خوا خو پې سړه کم. افسوس چې زما د لاس لاندې رانغی ګرځېدم لې په لې ورپسې ګرځېدم. مزه لکه ساده ګورې کافر و میانځ له مه ورځه مې کافر دی ما مړ کي شهید مې دي کي خو چې د خپل لور عتبه ګیر کم چې د پیغمبر دا بدل ته والم. دا کړي صحابه دین سره انصاف. الانصاف من نفسک نمبر 1 دا یو صفت. نو انصاف به ځان سره کې دوزخ نه ځان وساته. ګریوان کې نظر واچو څونه مې د خدای خلاف وکړه او د خدای مې څونه ومنل ټوه شپې چې سملې. بادشاه به مې انصاف کوي د مخلوق سره د چا لاس کې زور دی خپل لاندې خلکو سره به انصاف کوي ظلم او زیاتې به نه کوي. ګاونډي سره دا انصاف شو. دویم وبدل السلام للعالم. عالم لفظ راغی سلام خو په غر نشي چولی سلام خو په تیګه نه چي په دیوال بنا چي په مسلمان بچي لیکن لفظ د عالم راغی چې سلام خور کا افشو السلام خور کا په ماشومې مچوه په لویه مچوه په بوډۍ مچوه په ښځه مچوه په ناپېژنګلو یې مچوه چې د سره ورانه د په هغې مو اچوه دشمني د په هغې مو اچوه خور کا سلام ښکلی سلام اچوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ښکلی سلام السلام علیکم په ډکه خوله وایه دا سنت د پیغمبر مبارک دی په دې مه شرمېږي. کافر په ګوډ باندې نه شرمېږي ګوډ ایونینګ باندې نه شرمېږي ټاټا باندې نه شرمېږي. ماشوم ته وایي ټاټا مه خایه ماشوم ته وایي السلام علیکم دا ورته وښایه سلام ورته وښایه په دې فخر وکړه په دې باندې ماشوم بلد کا عام سلام په لاره ځي د بل نه تمه مه کوه ته پې مخکې شه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بازار ته لاړ مرګي ته راځه مې ته څه کې بازار کې وی لا بړه واپس پر راغی ته خو سار بازار ته وته واپس رالی نه د څه شي خرڅ کو نه څه شي واغسته دی کول وی بیا پوه شم چې د بازار لدی چې په خلکو سلام اچي امنګ څه چل کو زوم د سخر نه مخړی چې د سخر را باندې سلام اچي کنه اچي اے زوم د سخر نه د سلام ته چې کور ته راشي خدای ته وی خپلار دله خو دې په ما سلام وانه چي دوس خو مانه مخ واله ته به بیا مانه لاړه شي دی به بیا دلته پرېږدم زه ورته د کټ سر ته به هلخه چم دی به دلته بیا ډک شي د خدای بې انصافه یخ کوتکه سوباړیه ای بوتله دا ستا عقل دی په ما سلام وانه چې ته به چې کاغه چې مشر دی که ته مشر او زر پیغور ښځې له ډوډۍ بخوري ډوډۍ تا پیدا کړی که الله پیدا کړی ته به مانه بیا لاړه شي دا ظلمونه مه کوې پس خر ته مخکې کېږه سر خو د پلار په ځای دی د هغه به خیال نی زور د ښځې نه وباسي دا زموږ د خلکو ظلم ته به مانه بیا لاړه شي پولیس چل شوی ټیک ده دې وخت کې ستا زور رسي قبر کې به بیا د بل لاس ته ساده پاس
او دنیا کې نشي کېدی سوچ به دی ګریوان نه راونیسي چمغړت نه به دې راونیسي داسې بیماري در باندې راولي چې بیا به چا سره د علاج نه ظلم کې کبر کې بوتله دا ظلم به نه پکه نه به کوي سلام اچوا ډاډه سلام اچوا بچو تم سلام اچوا ښه مضبوط السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم نه سم مرګ ته وایي یهودي راغی یو سړی راغی وی یهودیان چې به راتلل نو پیغمبر علیه السلام ته به وی السلام علیکم سلام به نه وی چې ته دې هلاک شې عیاذا بالله رسول الله مبارک به ورته وعلیک نور به څه نه وي عایشه بیبي په داسې یو موقع غوسه شوه یو سړی وی السلام علیک وی بلې السلام علیک علیک لعنت الله په ته دې هلاک شې پته د خدای لعنتي رسول الله مبارک عایشې دا څه کې نرمي کوه وی تا ونه ریدل چې دې تا ته وی چې السلام علیکم ته دې هلاک شي نو تا ونه ریدل چې ما ورته وی علیکه ته دې دغسې شي د هغه دعا د ما دپاره نه قبلېږي زما دعا د هغه په حق کې قبلېږي نو باوت کی سلام علیکم سلام څه ته وایي هغه بل به وایي ښه چارې هغه غریب لګیا دی ګوټ کوي دی ورته ښه چارې ما او 4 څلورو ته وایي نو معنی دار چې ښه په څلوري شي خیره دې ورته وکړه که دوا دې ورته وکړه ښه چارې ښه په څلوري شي اما ته وایي هو په خیر په خیر په خیر ګوره سلام اچوه ښه په مینه سلام اچوه که د نسلې لري نو بیا ورسره لاس هم اوچتولی شي وی به په یوازې لاس به نه پورته کوې په ژبه به وی دا لاس پورته کول دی لدي چې هغه ته پته ولګي چې د سلام واچو او تش لاس ته چې تش لاس پورته کې تش لاس پورته کول د یهودیانو نخره دا ګناه ده ورسره به السلام علیکم یا بل به ورسره وعلیکم السلام او دریم د اسلام او د ایمان نښه سره بذل الانفاق مع الاقتار مال لږ دی غریب دی بیا هم خرچه کوي خیرات او صدقه کوي دا مونږ خو وایو مالدار به کوي نه مالدار خو پرېږدوه خو د خدای په قهر اخته دی چې څومره مال زیاتېږي نو هغه مره خزانه تنګوي څومره چې پیسه ډېرېږي هغه مره شومتوب پکې پیدا کېږي بعضې مالداران هم نیکان صالحان وي مدرسو سره جومات سره مددونه کوي لیکن غریب سړی هم د خپل بس مطابق کوي دلته رسول الله مبارک وی مع الاقطاع غریب بیا خیرات کوه زمونږ په دیوبند کې یو میاجي صاحب میا صاحب نو هغه به شاجي به ورته وی ګیا به خرڅوله نو ښه سړی و ښه ګیا به یې راوړه پڼ به هم درونو نو چې ګیا به یې لا بازار ته نه به رسولې نو خلکو به غوبل که یو به زما یو به زما یو به زما نو د هغه قانون ده چې لومبی په ګیا څوک لاس کېږدي د هغه به به چې لومبی به چا لاس کېښود نو ګیا به د هغه وه نو یو ځل یو تاڼهدار هغه شاجي دا ګیا مونږ کره یوسه ګیا وکره یوړه او په دې ګیا به یې څه کولو چې دا غریب به چې ته په کال کې 100 پیسې جمع کړې چې جمع کولې به پیسې نو د ګیا هغه پیسې به 3 ضایع کړې یو ځای به په ځان او په بچو لګولې بلې یو کونډه ترولو هغې له به ورکولې او بله به یې جمع کوله نو کال پس به د دارالعلوم دیوبند استادانو له ډوډۍ کوله نو د دیوبند استادان وایي مولانا یعقوب نانوتوي رحمت الله علیه وی مونږ به یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو دا نه چې هغې کې به غوښې وي هغې کې به چرګان هغې کې به قورمې وي نه 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 ډوډۍ چې به مونږ وخوړه د هغې برکت به مونږ یو کال محسوسوو هغې کې به داسې انوارات او تجلیات و چې مونږ به هغه محسوسول چې مونږ له څونه خیر راکړه مونږ وی خدای بیا به د شاجي صاحب ډوډۍ کله راځي غریب سړی دی او خیرات کې یو څونه مبارک خیرات دا لوم دیوبند استادانو باندې خوري او رسول الله مبارک هم فرمایي وی ستا خیرات ستا صدقه او ستا رزق دی هغه خلک اخري چې هغه نیکان او پاکان خلک چې هغه پې د دین خدمت وکړي هغه پې د جومات خدمت وکړي هغه پې د قرآن خدمت وکړي حافظ دی قاری دی عالم دی نیکانو له ورکړي پوډر پې اوس کي دا نیکانو له ورکړي نو شاجي صاحب ته تاڼهدار وي دا ګیا مونږ کره یوسه یا ویله ماسخوتن چې تاڼهدار کور ته لاړ
ښځې ورته وایي دا ګیا چا نه راوړې دا اس خو یې نه خوري. ولې؟ وی ورته مې واچول نه خوري. بس فورا تاڼهدار شاجي صاحب پسې دا خو هغه بوډا سړی دی میا صاحب هغه نه خو ټول دنیا د هغه په ګیا جګړې کوي دا خو مې هغه نه راوړه ورچته یې راوله چې د سخا بوټی دی که څه شی دی پکې بوی دی. شاجي صاحب یې راوست لکه دا څه ګند یې راپسې راوړی دی. ولې صاحب؟ وی اس خو ساره داسې ګیا وتا چې ونه خوري ستا په ګیا خلک جګړې کوي. وی صاحب پیسې راکړه وبه خوري پیسې راکړه وبه خوري. تاڼهدار وی چې راشه اوس بس د شپه کې ګیا پسې کم خوا ګرځو. پیسې یې ورکړې چې ورکړې نو شاجي صاحب پاسېده او اس ته په دې لنډه باندې ټس ورکړه. وی بچې خوره خوره مونږ ته خپل شی میلاو شوی دی. نو اس په ګیا شروع کړه او ګیا وخوړه. ګوره غریب دی صدقه کوي خیرات کوي رب العالمین او په چا په دارالعلوم دیوبند په استادانو الله دونه برکت ورکړي. دا درې څیزونه شروع نو ښه انصاف په دې خپل نفس کې لکې ظلم چا سره مه کوه انصاف کوه سلام عام کا او دریم که غریب مې په غربت کې هم صدقه او خیرات کوه. نو فرمایي چې دا درې چا ځان کې جمع کړل د ایمان جمع کوه دا کامل مؤمن او کامل مسلمان دی.